سالار پکې ویډیو ورکړی دی چې یاره مونږ ویل کې دا چل دی او په پټي به ورو پلانې چل وکړو ډنګرې چل وکړو. هغه مشهور کاوت چې یاره دغه یو سړي ځان مشهور په جومات کې هغه وکړل که نه. نو له دې چې څه وایي چې یاره تقسیمول او کیسه نو ړومبې که د پلار ګټلي که نه هغه تقسیم کې که د سره صحیح او په دې غریبانانو باندې د تقسیمولو دی کې دغه نه ښکاره خبره د پیسو ټټو د پیسې اخیستې دي او د پیسو کیسه کوي که نه. ما د ادارو ته هم دا کلیریفای کوله. ما دغه ته د دغه ویډیو ور هم لېږلی چې دا په ریکارډ باندې وټساپ باندې ډي اس پي ته تنګي ته زرداد خان ته او ایس ایچ او ته عرفان خان ته ما ور ولېږلی چې متش ماته ریکارډ کړي او هلته مې درخواست هم ورکړی دی آی جي له دغه چې یاره په ریکارډ پروت چې زما دا خودکاش پټی دی خودکاش او د دې سیول کیسونه روان دي داسې داخل مخل نه چې دوی د پټي په خودکاش په دغه راځي او هغه سره سیول زما دغه روان دي زما قبضه کې دي زما ګرداوري دي اسه چې یا قانوني روان دي د پکې تھرد پارټي پکې څه نشته. زما نوم نور خان دی د هارون خان زوی ما د دې منډني اوسیدونکی یم. ما یو څو ورځې مخکې څه پریس کانفرنس کړی زمونږ دغلته منډني کې څه د پټي څه لانجه باندې تنازع روانه وه د ډېرې مودې نه زما د بابا د وخت خدای پاک توفیق دغه د وخت روانه وه خپل تره سره دغه کې په کیسونه هم پرې روان دي خو بهرحال هغه پټۍ زموږ په قبضه کې مونږ کره او کاشت کومه. بل ورځ درې څلور ورځې مخکې دغه پکې راغې زه بهر هم چې راته په ویډیو کې ما ویلی یم چې یاره امجد سالار چې دغه مسعود کیسان پارټۍ مشر دی هغه پکې راغلی و دغه د نیکه مې ورسره و چې نوم یې چاچا خان دی او د تره د رډښت نه مې هغوی یو بل سره راغلي وو امجد سالار او دغه نیکه مې ورته ناست و دوی پټۍ اړول چې تپوس مې وکړو هغه پیسې پرې اخیستې وې نیکه نه مې 15 لکه روپۍ وې هغه یې ترې اخیستې وې او خبره یې ورسره دا کړې وه چې یاره دی کې یو پراپرټي کوو او خرڅوو به او به دومره پیسې به تا اخلي او دومره به زه اخلم. نو هغه راغلي وو دغه په قریبانانو فصلونو هغه یې دغه کړل بیا دغه بهرحال هغه دغه پټي بیا موږ واپس واړل او دغه له هم ورکړل. اوس یو ګنټه دوه مخکې دغه مې کتنه دغه نو هغې په دغه باندې ما د پریس کانفرنس لومبۍ خو ما کوم نه ما یاره هسې ځان به دغه شي چې زه یو دومره شي دغسې ما دا به ځان مشهوري او دغه کوي او دی خو دغه کې تللی چې مزدور او کیسان او په دغه باندې سیاست چمکاوي که نه. نو لومبۍ خو مې کوه نه بیا مې وایي مېره خلک وایي چې یاره جواب یې ورنه کړو یا بل څه دغه دی. نو ما تش دا کلیریفای کول دا ځکه مې دا دغه وکړو چې یاره دا زما کورنۍ مسله وه او روانه ده زما کورنۍ کیسه ده روانه ده کله نه روانه ده دغه کې زموږ څه نه کله هغوی دغه شي کله موږ دغه شو خو پټې ما کرلې بهرحال او دته دا ویل غواړم چې دا امجد سالار ته دا وایم چې دا پرېږده چې یاره د دړه کې دا چې دا ټوپک د بل پوګه دی او نیکه د دې به کوي زما کار هم تا سره به وي او دا ته ښه ښکاره وی ما تا به ډېرو خانانو سره دغه کړي زما په کور کې ستا کار نشته. بله ورځ هم دی راغلی دا کیسې وکړه ما ته دومره خبر نه کړی ده نیکه مې ما ته خو پته هم نه پټي ته دغه شانتي کې اواز یې ورغلی ما ته دغه پروا نه کوم زه خو زه ورته دا وایم که دې ځله دی راغی او څه پکې وشو د دې ذموار به دا انتظامیه دی چې مخکې نه ما انفارم کړی زما په پټي کې د ده کار نشته دا زما خودکاش پټی دی او د ځینې کار کې وکړو ما هر څو کړ ما کړي ده ما کاته کې د ده هېڅ کار نشته زما کورنۍ مسله ده او سیول کیس پکې روان دی داسې دا نه چې د قبضې دغه دی یا دغه دی خو لنډه خبره د پیسو ټټي د پیسې اخیستې دي او دغه دی او د خلکو ته زه دا وایم چې تاسو لومبۍ دی له قرآن ورکړي دا کوم چې دوی د مزدور او د کیسان په نوم باندې ځان په دغه کوي که نه دوی ته ووایه ته قرآن وله ورکړه چې څومره روپۍ د اخیستې ما سره ثبوتونه پراته دي چې چا په لاس اخیستلي شوي او څه چل دی او څنګه نه دی نو هغه هسې د ځان نه پازابوي په دې شیزونه او دومره به ته چې هغه هومره زور کوه چې څومره په خپله بیا زغملی شي پردي کورونو کې ګوتې مه وهه خپل کار سره کار ساته دا پاک پټی دی او دته هم ګناه دا نشته دی امجد سالار ته چې زما نیکه خبرې داسې ابي مې داسې دی چې سړی اصل یې ونې کړي چې پیسې اورېدلي دی کې ډېر سر وخوړو که نه نو دا بیا زه دا وایم په ریکارډ باندې راولم انتظامیې ته مخکې هم هغه کړو هغه وخت کې خو دغه ونه کوم ما نه کوم ځینې کار خو دا ما په ریکارډ باندې راوستي دي زما وجه بني کار څه دې پردي پټوله ځي دا دومره لوی سړی دی دا خودکاش پټی دی داسې نه د ګرداورۍ ما پسې دي پاک د خودکاش کار دی داسې دغه نه او دې په دې کې ته دی چې ټوپک د بل پوګره ګوره دا کیسه نشته دا ښکاره د مخکې نه زه انفارم کوم او ما هغه ټکس میسجونه مې هم ورلېږلي په وټساپ باندې او ټول ریکارډونه ما سره دي نو که څه وشي د دې ذموار به دی زه تش دغه کلیریفای کول غواړم او دا خو ښکاره خبره ده ټول د پیسو ګیم دی که نه هغه ځان یې وشرموه هغه پارټي یې وشرموله که نه یو دا خبره که نه دته زه دا ویل غواړم چې پردي بچي په دې کې دا مه راول هسې پردي بچي پکې مه خوروه نه په موږ باندې دغه کولی دغه زما وروڼه دي زه پخپله دا دومره پټۍ نشم سمبالولی همدې خلکو له ما ورکړی ټول ته پته په مناسب اجارې ما ورکړی دی دا زما وروڼه دي دغه کیسه پکې نشته ده ته چې که فرض که ته ذاتیات کوې نو پخپله راځه خپل ذات باندې راځه پیسې دې اخیستې دي پیسې ټټوي خپل دغه کوه
دا غریبانان په زور په خپل د پردي کې مه دغه کوه او مه پکې پردو جنګو کې دغه راوله. که ستاسو ذاتیات دي که څه د هغوی پخپله راځه. غریبانان دا ټول زما وروڼه دي، په دغه باندې هېڅ فرق په ما نه ورځي. ما ته دغه کلیریفای کولو چې څه یي نو خپل ذات له کوه بسه.